پیپل پارټۍ هم پروګرامونه شوي دي. احد خټک خیشک کې ډېر غټ شمولیت شوی دی. یو خاندان دی عالم خان خاندان دی یاد کړی چې هغه سره دی خاندان دی سره شمولیت اعلان کړی دی. احد خټک حمایت اعلان کړی دی. نو سرګرم احد خټک په علاقې کې ښه دی، هر ځای ته ځان رسوي، کار نه میټینګونه وي. خو دته احد خټک ته لږ مشکلات پدې دي چې یو خو د سره چې کوم خلک دوستان ورسره وو، یو ګروپ د سره وو ناظمینو کوشلرانو، هغه خپله په الیکشن کې انګیج شو. خپل الیکشن کې لکه خپله مخکې ناظمان پاتې شي، هغې خپله اوس ناظمان ولاړ دي، خپلو خولو کې ډوب دي. او لکه څنګه قیامت ورځ نه وي نفسه نفس شي په سر سویي چې بس ما معامله دې سمه شي. دا چې کوم د سره مخلص کوم ناظمان کوشلرانو هغې خپل الیکشن ته ولاړ دي، هغې خپل انتخابي کمپین چلوي. نو څه اوس دی چې دی نو چې کوم ګرځي نو خپل محنت دی خپله کوي، خپله لوکل سطح باندې خپل جوړ توړم کوي، خپل سیاسي حکمت عملي هغه مختلفو پارټو سره به هغه امیدواران خپل ووټ اخیستنه غواړي. خټک سټیج نه او مهنګایي هغه کوي چې پی ټي آی حکومت ته مهنګایي راویسته او په نالایقه دي او په حکومت چلونو نه پوهېږي. وایي کې دا دی چې دته خټک دی چې د کور کې کم دی والد صاحب هغه اوس پاکستان تحریک انصاف په بینچ باندې ناست دی. لکه تحریک انصاف چې کوم هاوس دی خیبر پختونخوا اسمبلی کې، هغې بینچ باندې اوس هم لیاقت خټک ناست دی. نو مهنګایي خبره خټک کوي په سټیج باندې، خو خلکو په زړونو کې کوزېږي ځکه نه چې پی ټي آی پسې ته مهنګایي خبرې کوي. بلکل ذمہ دار د مهنګایي پی ټي آی ذمہ دار د مهنګایي راویستې ده. خو هغې کې چې لیاقت خټک ته دی پلار دی، نو هغه خپله صوبایي اسمبلی ممبر دی، په دې پی ټي آی کور کې ناست دی، هغې ریزاین نه دی راغلی. نو که پی ټي آی مهنګایي ذمہوار ایم این اے ایم پی ایز وي نو بیا خو لیاقت خټک هم ذمہ دار دی.